وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. تاسو وزه که الکوي او کدرانوي او جهاد وکي خپل مال او خپل جان سره دی الله په لارې کې، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دا د تاسو لپاره بهتر ده که تاسو پیږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، کچيري سمون نږدې وای او سفر اسون وای نو دغه به تو سره تو پسې در پسې شي وای. ولکن بعودت عليهم الشقه، لیکن سفر دوی لپاره ډیر لري ده. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، او دغه دی الله قسمونه خوري چې کچيري د متقات لرلای نو موږ تو سره وتلای. يهلكون انفسهم، دغه خپل جنونه تبوکلو، والله يعلم انهم لكاذبون، الله رب العزت خبر ده چې دغه دروغجن دي. اردو کی ترجمه کوم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. तुम हल्के हो या बोझल, निकलो अल्लाह की राह में और जिहाद करो अपनी जान और माल के साथ अल्लाह की राह में, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो. लौ कान अरदन करीबन व सफरन कासिदन लत्तबऊक वलाकिन बऊदत अलैहिम शुक्का, अगर सामान नजदीक हो या फायदा नजदीक हो और सफर आसान हो तो ये आपके पीछे हो पड़े, और लेकिन सफर इनके लिए दूर का है और सख्त है. वसयहलिफून बिल्लाहि लव इस्तताना लखरजना माकुम, ये कसमें खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो हम आपके साथ निकल पड़ते. युहलिकून अनफुसहुम, इन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया है. वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह ताला जानता है कि ये झूठे हैं. दगो आयतुनु के अल्लाह रब्बुल इज्जत दे जिहाद तरगीब वीर कवि दोबारा फरमाई چې ګوره د الله په لارې کې که تاسو الک وې او که درانه وې نو د الله په لارې کې جهاد لپاره وځئ. اوس د الک او درندنه څه مراد دي؟ فرمایي چې الک او درندنه مختلف معانی مفسرینو بیان کړي دي. یوه معنی دا بیان کړي ده چې الک نه مراد دا ده چې که ته ځوان یې او که ته بوډا یې. یوه معنی دا کړي ده. یوه معنی دا کړي ده چې کني تو سره وسله در سره ده او کنه دا در سره، دوړو صورتو کې ته وځه. یوه معنی دا کړي ده چې ته بیمار یې او که ته تندرست یې، د الله په لارې کې وځه. او یوه معنی دا کړي ده چې که ته مالداره یې او که ته غریب یې، په هر حال کې د الله په لارې کې د جهاد لپاره وځه. اوس دې ځای کې دغه یوه معنا چې مفسرینو بیان کړي ده چې که ته بیمار یې او که ته تندرست یې، نو آیا د دې دا معنا ده چې کړي په مریض باندې جهاد فرض ده؟ نو فرمایي چې اصلا کې داسې وشول چې کني دا حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی دا یو صحابي ده، دا نبیناو. بیا دې چې کوم دا کنه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلل چې کله دا آیتونه نازل شول نو وی فرمایلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مو باندې وتل ضروری دي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې ګوره تا یا خو خفاف یې یا خو ثقال یې، مطلب دو حالاتو کې یو حالت کې ته یې یا خو مطلب دروند یې یا الک یې یا صحتمند یې یا مریض یې، په هر حالت کې به الله په لارې کې ته وځې. چنانچه بیا ورسته آیتونه دي سپارې په اخر کې روان دي چې لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، چې په ړانده باندې څه الزام نشته چې هغه د الله په لارې کې نه ووځي. مطلب دا شی شو چې کني ړوند چې کوم دا کنه هغه ونه مستثنا ده، انداسې ګوډ دا مستثنا ده. نو علماء کرام فرمایي چې کني دغه مریضان چې کوم دا کنه بیا دي دغه عادي آیات کې راغلي ووال، خو ابل آیات چې کله راغللو بیا هغه ته مفي ویر کله چې کني جهاد چې کوم دا کنه په نورو خلکو باندې ضروری ده. خو البته که یو سړی نبیناوي یو سړی ګوډ وي، خو دینه باوجود صحابه کرام زیاتره اجمعین کې د جهاد ډیر شو. چنانچه صفوان ابن عمر دا په خپل فرمایي چې زه د همس گورنر وم، والی وم. نو فرمایي چې یوه پیره جهاد لپاره چې تلو نو یو بوډا غني سړی په سپرلی باندې سپور وو، وخ وي اوس وي، هغه باندې سپور وو، یې چې راغللو یې چې د ډېرې بوډاتوب نه یې دغه وریجې داسې راکوزې شوي وې. یې چې ما ورته ویلو چې نو ته خو معذوره یې، ته خو معاف یې، ته څنګه جهاد ته روان یې؟ یې چې دې ته سترګې داسې د وریجې چغې کې یې چې ما ته دې یې چې ویلې قرآن کې الله نه دي فرمایلي چې انفروا خفافا وثقالا، په هر حالات کې که ته بوډا یې او که ځوان وي د جهاد دپاره وځه.
اندسې سعید ابن المسیب رحمت الله علیه دا ډېر لوی هستی تابعی تیر شوی ده. نو ایدی متعلق رچی چې ایدی یو سترګې خروپه شي وا ړندا شي وا. نو دا چې کوم دا کنه جهاد دی لپاره روان نو چا ته ویل چې حضرت ته خو مزور یې ته د سترګې کور نه کوي نو ته ویل جهاد ته روان دیاو ته دا یو تیر کړ چې الله رب العزت نه فرمایي چې پیرو خفافا و ثقالا هر حالات کې وځي یعنی هغه کې جذبه جهاد اندوره ورکی وا چنانچه ور ټوله دنیا ونه لر زبر اندام واغونه. حدیث شریف مفهوم ده چې تاسو دی الله په لاره کې جهاد کوي او که نه وي الله به کوم دا کنه تاسو باندې ذلت او رسوایی مسلط کی. نو همدغه واجه ده چې نن مسلمانان چې کوم دي کنه هغه باندې د رسوایی ځکه مسلط ده چې مسلمانان چې کوم دا کنه دا وو کې جذبه جهاد نشته او جذبه جهاد دی لپاره صرف چې کوم دا کنه جذبه ضروري نه ده دغه لپاره اسباب ضروري دي. مو ته ډیره تور وکړو بیا موږ جذبه پیدا وشي او جذبه بغیر د اسبابونه دا کور نه کوي هغه لپاره اسباب په کور دي. هغه چې کوم دا کنه انګريزانو موږ ته داسې اسلحې ایجاد کړي دي داسې او ټیکنالوژي ایجاد کړي ده چې موږ یې تا وغوړو څونه نه جوړیږي. ور هغه کومه نه ټیکنالوژي لګیا د سند سم د مخ کې د ایران هغه چې کوم دا کنه یو ساينسدان دغه مر کړلو اسرائیل او نو هغه باندې چې کله تحقیقات وشو د ای آی ټیکنالوژي په ذریعہ مر کړو یو پیک اپ یو تو درولي وا هغه پیک اپ کې ماشين ګن ورکیو بس ا ماشين ګن چې کوم دا کنه دغه برین اپریټ کول پیک اپ کې ای چوکانو ماشين ګن چلولي وشتلي ولا چوک نو هغه سیاست دون څنګه روغللو هغه ماشين ګن چې کوم ورکی هغه خپل و پیژندل څه دا یو دا او دوره اکوریسی څنګه څنګه روغللو ګوډ کې و سیټ کې خزا وسره نوستاوه خو هغه ته د انسټرکشنز ورکړي وغه تو پکتا هغه ماشين ګن ته چې صرف دوه بولې خزا نه پړ نشي آی واوشتو مړیا کو بیا هغه ماشين ګن خپل ځون بلاسټ کو تابو یې اکړل ته ثبوت نشي ملو ته چې شو شو شنه وشو اوس اندازه لګوات هغه ګوره انداز دماغ مو سره دي خلی هغه سره نه دي کنه مو افسوس د خپل دماغ په د شیطانی کارونو د یو پیسو کې وای د غلا وکا د مردور وکا د چونه پیسې وسوري کا د فراډ وکا د بانکونو نه پیسې وبسا قسم فراډونه په پاکستان کې کیږي موبایل به سره جیب کې پیسې به د بانک کې एकदम به میسج ته روشي ته بانک کې لاس لا روپے ودنه وای مو خپل دماغ دغه شیطانی کارونو کې استعمالو نو خبره دا شاید الله رب العزت فرمایي چې تاسو انفروا خفافا وثقالا په هر هول کې کوم دا کنه دی الله په لاره کې وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله خپل مال او خپل جان سره دی الله په لاره کې جهاد وکړي اول خو خپل ځون دی الله په لاره خپل وزه کبه دا واس نشته خپل نشي وتاي مزور ای بیماری کمزور ای نو بیا خپل مول سره جهاد وکړه خپل پیسې ورکا څوره مدد نه کیږي چنانچه حضور صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي روغللو بشیر ابن خصاصیه نمایوا بشیر ابن خصاصیه رضی الله تعالی دا روغللو پیغمبر اسلام نے تاسو وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چی شي باندې بیت کوي خلق دیو ته ویلو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو چې زه په دې باندې بیت کوم ان تشهد لا اله الا الله واني عبده ورسوله اول خبره دا ده چې ته مو دی الله نبی وګڼه دا گوی ورکړه چې زه دی الله رسول یم دویم څوک دا بیت یموش هغه خبره داغه ده چې الموز بکای ورېږي کې پنځه وخت دریام داغه ده چې زکات په ورکای څلورم داغه ده چې روژه بلري پنځم داغه ده چې حج بکای شپږم داغه ده چې جهاد بکای نو هغه عرض وکړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک تا کلمه بازم وای المنځ کوم روژه یا لرم او پته شو زکات نیمه دوره واس نشته چې زکات ورکو انده سه دوه واسمانه شته چې حج ته په ورشه خرچا کیږي انده سه زله کمزور یا زړه پلا کمزور یا زه جهاد ته نشدلای نو حضور صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو لا صدقه ولا جهاد فبما تدخل الجنه ته صدقه نه کوي جهاد نه کوي نو ته په جنت ته څنګه چي نو پیغمبر اسلام د لوس وته د سینې ولا ونه एकदम نه ورسته نه ته صدقه ورکې نه وی جهاد ورکې نه وی نو ته په جنت ته څنګه داخليږي نو هغه ارزو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصه ټیک شوشه زه صدقه یا کوم او دی الله په لاره کې به جهاد وکاو نو پیغمبر اسلام لوس ور مخکې ټیک ته اوس د بیت کوم نو خبره دا شاید څه ګوره دی الله په لاره کې جهاد کته جان سره نشي کوي مال سره وکا نن حالات بدل شي دي سچويشن بدل دا ویلي چې اوس خلک نه جنگيږي فوج جنگيږي ته فوج جنگيږي نو موږ ته پکور دا سم مالی مورالي دی هغه مدد وکړو
مطلب دا شاید چې هغه په حق کې ښه خبره وکړو ډډه خبره وکړو یمو چې کوم دا اوس ګوره انډیا سره جنگ وشو په کور دا شاید خپل فوج مو لګ انکریج کړو صفات مو نه کړو یمو انداز نه مخلوق لګیاو په فیسبوک کې خپل فوج په سیاسي کوي ډیره غټ جهالت بل کوم دا اوس انډیا روشي به تو بخکی تو پرګدي هغه څه درمنې هغه کوي هغه ته دغه لپاره ته کومي پارټي ته نه پرګدي نو بهرحال دا د جهاد کومي طریقې سره تاسو کوي شي پروپاګاندا په ذریعہ باندې کوي شي خپل فوج کوم د مورال چګوای شي هغه ته ډډه خبره کوي شي نو دا ټولې طریقې دي جهاد دي د بل آیت کې الله رب العزت فرمایي چې لو کان عارضا قریبا وسفرا قاصدا لتبعوك دا منافقین کوم دا کنه دغه وو حالات تلیدل چې کوم جان کې دغه ته پاته وایي چې یاره دی جان کې مسلمانانو ته فاتحه ملوي دلی چانس شته او مول غنیمت ملوي دلی چانس شته نو بیا په فورن تیور پیغمبر علیه السلام سره او څه کله ته پاتې ولګیدل چې یاره دی جان کې کوم دا کنه خلی هغه ایزون تاون دا ورکی نو بیا به ورسته کیږي چنانچه غزوه خیبر کوم دا کنه د تبوک نه مخکې خیبر شي څه خیبر شي نو خیبر کې دغه ته پاتې واڅو يهوديان ډېر ملدوري دي کده ومنه حمله وشوه او دیا ډرن مسلمانان په اول مرحله کې د فتح کوي او که فتح شولو نو ډېر لوی مول غنیمت په میتال واستروش نو فورا پیغمبر اسلام سره ملګری شو حضور اکبر صلی الله علیه وسلم د پاتې ولګیدل پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې غزوه خیبر ته هغه کسون چې چوک مو سره په حدیبیه کې رساو نو حدیبیه کې دغه نو فورا چې کوم داخل او بسل پیغمبر اسلام خپل اوس کله غزوه تبوک نو غزوه تبوک سفر ډیر لري او انتهایی دشوار گزاره او انتهایی سخت ګرمیا و لري ډیر و 700 کیلومتر مزال نو دغه کوم دا کنه مغه کې باندې پیغمبر اسلام ته وکړلی وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم قسمونه وکړل اوس مفسرین دي چې فرمایي چې الله رب العزت دغه دا خبره مخکینه یا غزوه تبوک ته روان نه وشي روانګنه مخکې حضور اکبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړل میاشت مخکې اعلان کړو چې تبوک ته وچو تیاری شروع کړي نو الله رب العزت اول کې پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې دا خلک د کومار جنگ ته تیار وکړه ګوره دا پیره بده قسمونه کوي چې قسم پر رب دا چې مو بالکل واسنه وتلی خبره ده کني مو د سره ته چنانچه ما واشوله باغانم را قسمونه کورونه شروع کو او ورته ویل چې کچيري متقات وای نو مو خو ما خو سره لا الله رب العزت ته فرمایي چې والله يعلم انهم لكاذبون الله تعالی خپيږي چې دا دروي جن چنانچه اغه جنگ ته دغه اکثریت کوم د منافقینو هغه پوت شولو جنگ ته لور نه الله د متعلق